زکریا علیہ السلام ورغه او مریم علیہ السلام سره د ژمي میوه په اوړي کې پیدا کړه او د اوړي په ژمي کې متاثر شو. فکر یو کو چې دا خو زبردست کار دی. کله کله الله تعالی بے موسم شیونه ورکوي. ویراشه دعاو کا د زکریا علیہ السلام عمر مبارک دی وخت کې 100 کاله او د بیبي عمر یو کم سل کاله. بس هنالک دعا زکریا ربا دقه ځای کې د مریم علیہ السلام په دی عبادت خانه کې او په دغه وخت کې دعا وکړه زکریا علیہ السلام د خپل رب نه. ګورئ ها د نیکانو ځای کې الله دعا قبلوي که نه. ما پېښور کې دغه کوله ساعتونه مې جوړول که نه ساعتونه نه ساعتونه مې جوړول ځان سره دکان مې جوړ کړی. بیا یو سړی چې دی پنجپیری و هغه دغه راوړو ساعت یې راوړو ویل دا جوړ که مې صحیح ده ما ملا یې ویل ملا یم دلته امام یم مې زمونږ هم علم خوښ دی خو بس وکړو دنیا پسې لیوني یم. ما ته یې وې یاره وی دې خلکو خو سخت شرک شروع کړی. میں سشی شرک شروع وی زیارتونو ته ځي هلته دعاګانې غواړي یا الله بچي راکړي یا الله دا راکړي دا. وی جومات ته نه ځي او زیارت ته ځي هلته بچي غواړي. ما وی یار به تاسو خو پوهېږئ. وی ما شیخ القرآن صاحب سره ډېره ترجمه کړې. ما زه کله کله چکر راوایم سبا مازدیګر راغی ما ورته ویل چې هلکه دا ستا دا خبره مې یو سړي ته وکړه چې تاسو د زیارت کې دا دعاګانې ولې غواړئ او بچي د الله نه غواړئ ولې جومات ته نه ځئ. احب البلاد الی الله مساجدها دی. نو مې هغه راته د 3 سپارې ایت ووی یاره چې زکریا علیہ السلام چې د الله تعالی نه بچی غوښته که نه نو د مریم علیہ السلام زیارت سره وغوښته بیت المقدس کې ونه غوښته هغه کوټه کې وغوښته کم کې چې مریم علیہ السلام اوسېده. نو دې باره کې شیخ القرآن صاحب خو تاسو ته څه نه دي ویلي دې جواب یې نه دی کړی. یاره وی د دې په باره کې خو موږ ته څه نه دي ویلي. ما ویره یو کار به دواړه وکړو دا د قرآن کریم منل ښه دي د شیخ القرآن نه. نو خوښه ده نه ده چې شیخ القرآن پرېږدي او د قرآن ومنو ځکه چې ګنهګار نه شو که نه خو رښتیا هم ده. هنالک دعا زکریا ربه ما ته وی زه صحیح ده او دا دې هم ښه خبره وکړه. د نیکانو ځای ته چې سړی ځي او هلته دعا کوي نو ښایي. خو یې مړه دلته جوماتونه جوړ کړي دي زیارتونه کې جوماتونه جوړ کړي او منځونه پکې کوي نو دا څومره لوی شرک دی. نو سبا چې بیا راغی ما یاره ستا خبره مې یو سړي ته وکړه چې دا جوماتونه هم دې زیارتونو سره جوړ کړي دا شرک نه دی. مې هغه راته مړه سورت کهف آیت وویې کله چې اصحاب کهف غار کې بند شو که نه د اسلامي بادشاه په زمانه کې نو چا وی دلته به یو شی کو چا بل شی. نو یو ډلې پکې وی لنتخذن علیهم مسجدا له به جومات جوړ. نو دا بحث هغه چا وګټه چې چا د دې زیارت سره جومات یادو او بله دا یې راته ووي چې مدینې منورې ته تللی مدینه منوره کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زیارت سره خواته جومات شته که نه. نو مې دې په باره کې خو شیخ القرآن صاحب څه نه ویلي. یاره وی دې په باره کې خو څه نه دي ویلي. مې خوښه ده نه ده چې دا قرآن کریم باندې عمل وکړو شیخ القرآن پرېږدو ګنهګار نه شو اخرت ته. وی صحیح ده ځه ویلې قرآن کریم به ومنو. مې صحیح ده.
خو یې مړه دوی وایي چې زیارت بچی راکړو الله نه یادوي او مې دا خو کار نه کوي پکار دی چې داسې ووایي چې الله بچی راکړو سبا ته چې راغی مې یاره ستا خبره مې یو سړي ته وکړه تاسو کله کله داسې دعا کوئ چې زیارت ته بچی راکړي هغه راته د مریم علیه السلام یو آیت وی د سورت مریم چې کله جبریل علیه السلام مریم علیه السلام ته راغی مریم علیه السلام ورته وی قالت انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقیا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زکیا جبریل علیه السلام ورته وی زه د الله استاد یم چې تا ته یو پاک معصوم درکم داسې نه وایي چې الله یې درکړي نو مې هغه راته وی چې مجاز نه منې سبب ته نسبت کېږي که نه نو د دې خو به جواب شیخ القرآن صاحب نه یې کړی که نه ویل یاره ته دې نه دی کړی مې خوښه دې نه ده شیخ القرآن صاحب پرېږدو په قرآن عمل وکړي یاره ما ته وی ته د دوی ښه صحیح سړی او یې سبق ته هم بیلی دی او ویل زه یې د کاره ویستمه ایله مې په کار کړې ایله مې درته کار سم که که نه نو دا روا دی مقصد دا دی نیکانو ځای کې الله دعا قبلی ښه نیکانو اولیاء او بزرگانو دربار ته چې لاړې که نه هلته الله تعالی دعا قبلی ښه په زرګونو روایات د صحابو دي صحابو ته به چې مشکل پیښ شه که نه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم قبر مبارک سره به دعا غوښته ښه که وخت راغی به یې درته ویم انشاءالله قال وی زمونږ یو ملګری او سعودي کې اوس هم اوسېږي ښه هغه راته وی شات راوړه د پېښور نه پېښور نه مې شات وراوړه اټاباد ته چې ورغلم هلته چې دی نو د هغوی هغه جومات امام چې و هغه یې مقلد و نو هغه یې راوست وی ښه نه چې رالې زمونږ یو مسله کې بحث دی مې څه مسله ده وی راته وی چې دعا غواړئ نو زیارتونو ته ولې ځئ جومات ته ولې نه ځئ ما ورته دا څوک وایي دا شیخ صاحب وایي مې شیخ صاحب هوښیار سړی پیږي مې شیخ صاحب ته ووایه وی چې دعا غواړئ نو جومات ته ولې نه ځئ چې تاسو زیارت ته ځئ مې ښه خبره دې وکړه خبره خو مې ستا خوښه ده خو موږ یو مجبوریت لرو وی څه مجبوریت لري مې مسلمانان یو که نه مسلمان دی ته وایي چې د الله او د الله د پیغمبر تابعدار او مې مسلم شریف کې راغلی دی عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د شپې ما نه پورته شو زه چې لاړم نو جنت البقیع کې ولاړ او دعا یې کوله فرفع یدیه ثلاثا درې کرته لاس پورته کړ نو مې رسول الله مبارک چې دعا کوي مسجد نبوي پرېښو بیت او دغه ته لاړو جنت البقیع ته نو نبی علیہ السلام ته ولې نه وی چې ولې د جومات پرېښو خو مې موږ ته چل وښودو که نه کله کله به جومات هم پرېږدي او زیارتونو کې به دعا کوي مې مسلمانان یې مشکلات دي راته یعنې خبره مې ستا خوښه ده خو زموږ د اسلام مجبوریت دی نو اوس مو الله سره وعده کړې چې مسلمانان نو مزه یې ورنه کړه مې خوند دې در نه کړو که نه یو کور ته غلا وړېدلي وو ښه ټول شیونه یې ترې ویوړه د کور نه چې ویوړه تې که نه اخره کې هېڅ شی پاتې نه شو غل به ماخوستن راته که نه وږ به ایښی و چې دا ښځه او دا سړی څه وایي چې کم کم شی پاتې دی نو دې ښځې داسې چل وکړو چې یو عالمي لړم نه دی هغه یې د جام لاندې کېښو جام لاندې کېښو که نه غل خو ماخوستن غوږ ایښی نو سړي ورته وی چې ښځې څه سامان وامان پاتې دی که نه یاره یو د سرو زرو ګوته پاتې ده ګوتما او هغه مې د جام لاندې ایښې ده غل ته څه پته ده چې دلته د سرو زرو ګوتما ده او غل خو واورېده بس ورغی د تیاره کې او جام یې چې لرې که او ګوتې وروړې به لړم وچیچو ښځې ورته وی لکه چې په ګوته دې برابره نه شوه
ما ورته وی وا بجان لکه چې خبره دی په طبیعت ورته مسلمانانو یاره نو نیکانو ځکه دعا پکاري ښه دعا قیمتي شی ده